بسم الله الرحمن الرحیم. فقهی مجلس کښې حسب دستور سابق د هغې مخکې نشست په تسلسل کښې مفتی صاحب بیا هم د میر سره کاروباري بزنس د روزګار کولو د پوره کومه بیانیه راوړې دو هغه د مسلمانو ورونو سره شریکول غواړي تاسې هم ورسره وروئ که د دغې نه څه زده کړه وکړي عمل پې وکړي همیش تاسو کاروبار هوي الله پاک شه برکت درته اچوي او د همیشو عبادات هوي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب د دغې مجلس بنیادي مقصد دا و چې د میش کې ورڼه کاروبار ته وتلي دي چې هغې ته دا راپته ولګي چې زه کاروبار کوه حلال کوه که حروم کوه. نو میش د دغې په باره کښې څو اصول بیانول څو داسې قاعدې بیانولې چې انشاءالله د یو د کوای هم شي زده کوای هم شي د آمدنو حلول وي. زندگی خو هیڅ پته نه لګېږي. مفتی صاحب حروم مول خوړل دغې خو ډېر سخت وایي دي. الله پاک ته میشتو ټول ځنې وسوتي. مو سامعینو ته دا کیسه کړې وه چې اول سړی کوم شي کاروبار کوي دا ضروري دو چې هغه حروم شی نه وي د نشي شی نه وي شروب نه وي دا شیونه نه وي. او بل هم دا خبره ورته کړې وه چې کوم شی چې ته خرڅوې هم خپل شی خرڅوه پردی شی مه خرڅوه. او بل هم دا خبره ورته کړې وه چې خپل شی دی چې وي چې په قبضه کښې دې هم وي په تحویل کښې دې هم وي په قبضه نه بعد یې خرڅوه چې په لیارې د سامان راون وي یا تر اوسه پوره قبضه نه وي پرې شوی نو هغه شی ته مه خرڅوه. مفتی صاحب چې کوم شی په لیارې باندې راون وي یو دي د هغې خرڅول یې ناجایز دي. او یو کس ته صرف دره د چا سره پرې وغږېږې چې مو سامان راون دی چې کله ورسېږي درکوه وې او دا نرخ یې دی صرف دره خبرې کول د دغې اجازات شته دا ټیک دي دا حروم نه دي. البته کنفرم سودو ولې کوي چې کله شی ورسېږي. نو دا درې شیونه اصول وي. نن حاضرینو په مجلس کښې دا عرض دی چې کوم شی چې ته خرڅوې هم چې د هغې شي پته لګېږي چې څومره شی دی. ځینې شیونه مذکي دي متعین مقدار وي تعیین یې شوی وي معلوم وي دا شی ضروري دی. په تیاره کښې شریعت سودو نه خوښوي. نو لہذا دا ضروري خبره ده چې ته کوم شی خرڅوې هم چې د هغې پته وي. د دغې داسې مثال دی مفتي صاحب چې لکه فرض کړه یو سړی دی د دغې کالونۍ جوړه کړله یا یو سړی دی دغې پلازا جوړه کړله 100 دکانونه دي 150 دکانونه دي په دغې شی دی هلته انقشي په حسابه باندې یو پلاټ ورکوي. نو ته چې کله پلاټ ورکوې نو صرف د نقشې په حسابه باندې ته پلاټ نشې ورکولی چې ورته ویې چې وایي تو سودو سره وشوه یعنې په نقشه کښې دی تو دا پلاټ دی 30 نمبر دی 40 پراپرټي دفتر دی یا ته هم نقشه جوړه دو ورته چې دا 1 نمبر 2 نمبر 25 نمبر پر آخر سی 26 نمبر ودې سوي اچھا داسې سټریټ ته داسې پلونکې دا سودو وی جایز نه دو دا سودو جایز نه دو دو 26 نمبر دولت هغه کې بیا هغې ځای ته لوړ شي چې په کوم دې شي کالونۍ دو په ودو دروي قبضاو هدیر کی او پیسې چې تو نغدې ورکولې چې کوم یې تو په منشي ترتیب و تو قبضه هدیر کوي. نو دا تعیین ضروري دی دا معلوموله ضروري دی. دغې نه بغیر دغسې صرف په لمبرې باندې دا سودو کول یا د په پلازا کښې په دغه رنګ دکون خرڅ کا او تعیین یې نه وشو دا طریقه ټولې پراپرټي دا کاروبار دی چې یا ته نقشه جوړوي خالي پله ویشتل درویشته د بعد 40 نمبر دکون مې دیر کا چې دا ریپیر ورسوي بیا ولې قبضه درکوو بیا کوو بیا دا کوو نه قبضه و هدې ویسنوي دا په دا مخ کښې غاښ کښې درېږي په دا مخ کښې اصول شي او دا دو په پلاټو دې دروي چې دا پلاټ دی پلونکي دې کالونۍ دو. نو دا شی ضروري دی. او په دغې نه بعد مفتی صاحب دا شی ضروري دی چې کوم شی ته خرڅوې هم په هغې شي کښې قرضه نه وي. یو داسې دی چې ته کوم شی خرڅوې په ریپې کښې قرضه وي دغې ته سمن یې وي په قیمت شي ته قرضه کړی شي ته شی په نغدې هم کړی شي او ته په قرضه باندې هم کړی شي په کشتي نه هم کړی شي چې د دوی جوړ دی. خو چې کوم شی دی در باندې خرڅ کړي هغه شی دی ایویس نه تو ته درکوي. لکه د ویس د پلاټ مثال و دا ټیک دی اډوانس ورلږلی شي خو دا یو تو ته شی قبضه او دی تو ته په مخ درکوي. لکه د ویس مثال هم چې وکړو چې د پلاټ فرض کا سودو وشوه ډېر خلک دا شي دغې هغه خو بیع الکالي بالکالي بل شی دی دا هغه بل شی دی. نو دغې داسې مثال دی لکه فرض کړه چې 20 میاشتو ذکر وکړو چې یو پلاټ سړی ویر کو یا یو کور دی یو کور سړی خرڅ کو
40 લાખ કિંમત یې دی 50 લાખ روپۍ قیمت یې دی په موقع تو 10 લાખ 15 લાખ پیر کړي دا درته یایي چې دا بیا ولې درکوه چې کله ته اخري غار ورسوي ترا پوره دی پسې پنډېږي داسې نشي کېدی په سودو کښې دا شی نه وي په سودو کښې چې سودو وشي دا شی د نن ورځې نه د اخیستونکي شه دو په اخیستونکي شوي فورا ورته قبضه ورکوي البته دا ویسیا ځونته کیسه دو چې که چیرې د قبضه در کړل اپنا بعد یې درته ووایي چې ښه دو میاشتې پورې صبح باندې دا را یې کریا شوه مو ته په کریا وکړه چې بل ته ورکوي خو نن ورځې نه قبضه دته کا پلاټ وي هم ورکوي وي کا کور وي هم ورکوي وي که دیکون وي هم ورکوي وي داسې نشي ورته ویلی چې ته موجوده درې روپۍ جمع کړه او قبضه تو ته ولې میلاو شي چې کله ته اخري کشتینه مو تر ورسوي مفتی صاحب بله بیا اهمه خبره دا دو په 6 نمبر باندې چې ډېر خلک داسې کوي چې د کندور نه سامان روخلي دي کونه ته ورته وایي چې څوره خرڅ شه خرڅ شه نورو بیا ښه واپس کوي د واپسي په شرط باندې سودو کول دا ناجایزه دو حرومه دو ته داسې نشي کولی تو یې د سره سودو وکړې دا هر شی دی تو دي دو مخشې خرڅوي که خرڅ ول که ګټه وه ګټه دی دو که نقصان و نقصان دی البته دا ځونته یوه کیسه دو چې د ټیمه سره چې کله تور واپس که د په خپله تبه درښه وخوست ځونته د ده اخلاقي یوه کیسه دو نور دی که اول نه شرط ورسره ولګوو مشروط ته ورباندې اول نه دې لګولی و دوران سودو دې ورسره ولګوو یا دا عامه یا مشهوره چې کله یو شی مشهور شي المعروف کل مشهور دا هدو نو چې کوم شی نه خلک په دغه رنګ کوي چې که خرڅ شي چې نه وي بقایا و ترته پابند وي دا د پابندۍ ټکی چې ورسره وشي نو دا حروم دی داسې سودو د سړی بالکل نه کوي شاخ دي قسم شاخ دي انشاءالله مو امید دی دا پینټینه کمیشتو زده کړي الله پاک د هارون بچ کړي مفتی صاحب کله کله ور واپسي داسې وي چې په شي کښې عیب وي د عیب د وجې نه ته شی واپس کوای شي خو بلا عیب دا چې کوم آفرین مفتی صاحب دا تقریبا اووه پینټینه شول که چیرې موږ د دغه خیال وساتي میشتو آمدنو حلول وي دغې ته یایي بې صحیح دا ټیک تو جایزه دو حلوله دو په ښه نیت باندې ثواب دی که چیرې موږ د دغې شرطي خیال نه وساتي موږ سودو میشتو علما ورته یایي یا کله کله ور باطله شي او کله کله ور فاسده شي اوس په دغه شي باندې چې زه تو د سامعین ته خبره وکړي چې که چیرې یو سړی داسې الټا پلټا کاروبار وکړي دغې څه حکم دی دا ډېره اهمه خبره ده ځکه چې ډېر خلک د دغه صحیح خیال نه ساتي مفتی صاحب کتابي لیکلي دي چې که چیرې یو سړي دغې شرطي خلاف کاروبار وکړه نو اول خبره خو دا ده چې دا شی دا واپس کړي چې څرنګه درته پته ولګېږي دا شی دا واپس کړي او که چیرې داسې وه چې ټیم پکښې وتلی و دا شی تر مخ تللی و په بل ځای خرڅ شوی وه نو د هغې وجې نه علما فرمیږي چې چلو خو هېڅ واپس کېدای نه شي په دغې کاروبار شي دی چې څوره ګټه کړې دو دا ګټه و بغیر بې سببه بې نیته غریب ته ورکوي دې ته یایي واجب التصدق نو بلا نیتي ثواب مفتی صاحب علما صراحتاً لیکلي دي چې کوم حکم د سود دی لکه څرنګې د هغې ګټې مردوړې دي خبیثې دي ناپوکې دي داسې چې د دغې شرطي خیال نه ساتې په دغې باندې د ګټې وکړې دا داسې مردوړې دي لکه د سید وله او ته خپل سوچ وکړه مفتی صاحب الله په دا کیسې ډېرې زیاتې اهمې دي ډېر زیات موږ ته توجه پکار ده یو سید څومره زیات ګناه دی لکه 70 ور د مور سره چې زنا وکړې دومره ګناه دی نو دغې آمدن هم دومره ګناه دی نو د حرمې نه بچ کېدی مفتی صاحب موږ ته خو چانسې نرسي داسې غریبونه واقف دي چې یو ورته ګټه لوس پې ښخېږي ګټه یو ورته میلاوېږي دا هغسې دبه راول د خلکو دغه شی د دغه سره خیال نشته نو مفتی صاحب الله پاک ته وکړي چې موږ سامعین د حرمې نه بچ شي او الله پاک ته ټولو مسلمانانو ته حلول ور نصیب کړي